څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو هغوی په دې انتظار دي چې د بیټ د نښې حوالې سره څه فیصله مخې ته راغله. ویډیو لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کوئ ځکه ستاسو مینه ډېره زیاته کمه شوې ده. والله علم څه وجه کیدی شي. آیا تاسو هم چې کوم دی حوصله زما په خیال بیله، حوصله مه بیلئ، د رب د طرفه فیصلې دي انشاءالله العزیز چې الله جل شانه به ښې فیصلې کوي. اپډیټ در سره شریک کومه خو دا ویډیو لکه د اور خوره کوي. یو ویډیو در سره شریک کوم الله جل شانه چې کله د یو انسان نه کمیس او شلوار وباسي که نه نو نه درنګي او نه ساتي. دوی ډېر کوشش کوي چې یاره موږ له الله پاک عزت راکړي خو الحمدلله ثم الحمدلله د جناب عمران خان صاحب هغه سپین نیت او روغه راستي او د دې عوامو هغه بددعا په دې بدبختو پسې لګېدلې ده نو الله پاک یې هر ځای کې شرموي. د نون لیګ یوه چمچه به ورته ووایو یوه ورکره ده چې هغه کوشش کوي چې یاره د نون لیګ په باره کې چېرته یو څو درانه الفاظ څوک راوباسي چې موږ ته دې پیسې میلاو شي. نو په بازار کې کسان راغونډ کړي دي په کرایه باندې او اول هغوی له ټریننګ ورکوي چې تاسو په د نواز شریف په باره کې داسې قسم الفاظ استعمالوي او بس صفت پرې کوئ چې وروره بس اخوا افلاطون دی. نو تی خوا یو ګاډۍ والا چې په هغه کې شعور دی د لرې نه لیدلی دی او پسې ورغلی دی او د خلکو ته په کیمره باندې ښودلی چې دا د دوی حال دی. یو طرف ته د جناب عمران خان صاحب سپورټران چې په هغوی کې دومره شعور دی چې کله یو مایک والا ولاړ وي یو د بل نه مخکې کېږي وایي ما ته را دې خوا کا وایي چې زه پکې خبرې وکړم. راځئ دا ویډیو ګورئ. अस्सलाम वालेकुम। मैं देखो जी इंटरव्यू लै रहे ने ते नून लीग के बंदे खड़े हो के ना आके सानू दसदे पे ने कि तुसी ना कहना कि असी नून लीग दे हैगे आ, नून लीग दे खुदा दी कसम मैं जैनमन गल कर रहे हैं अल्लाह पाक दी कसम है। इंटरव्यू दवा रहे ने ते बंदे नू कह के ना कि असी नून लीग दे यह हाल है इस मुल्क दा। ते ओह जिहड़ी मैडम है ना वो तय करके आई है उहदे नाल मैं तुहानू दी शक्ल वहाना। मेरा लन फट नहीं तो कुछ नहीं कर रहे। सारा तय प्रोग्राम है। तय प्रोग्राम है। دا ویډیو تاسو وکړه لګیا نه و د چل ورته ښایي نو هغه ورته بس وایي یاره نواز شریف خو داسې چل کړی نواز شریف داسې چل کړی نو هغه میډیا چې دوی به په ارباو روپۍ خرابې کړو خو بیا هم په عوامو کې هغه میډیا هغه بې ضمیر هغه ضمیر پروشو میډیا والا په عوامو کې شعور را پیدار نه کړو. الحمدلله د عمران خان صاحب هره لمحه هره خبره الحمدلله د دې غیرتي قوم او د دې چې اوس پکې شعور را بیدار شو د دوی په ذهن کې ده او د دوی په سترګو کې ده. اولنی خو چې نن کوم کیس و د جناب عمران خان صاحب او د بشرا بیبي توشا خانه کیس و او القادر ټرسټ 190 میلیون پاونډ چې کمې روپۍ وي نو هغه کیس و. خو د توشا خانه کیس چې کوم دی نو هغه د 11 جنوري پورې ملتوي شو سماعت پې وشو او 11 چې کوم ګواهان دي نو هغه به څه کوي هغه به دوی پیش کوي. هیڅ هم نشته نه په القادر ټرسټ کیس کې څه شته نه په توشا خانه کیس کې څه شته ځکه څنګه چې شیر افضل مروت صاحب دا خبره کړې مو چې صرف اور صرف دوه د پرویز خټک په شان کمزوري چې کوم کیسونه دي نو هغه بقایا پاتې دي. یو یې توشا خانه کیس یادوي یو القادر ټرسټ کیس یادو. خو دا هم ویل کېږي چې دغه کیسونو کې خو څه نشته دی خو نن یې د جناب عمران خان صاحب نه چې نور کوم مقدمات یادېږي چې د 9 مۍ سره ټچ چې کوم مقدمات دي نو په هغې کې د جناب عمران خان صاحب چې کوم کاروایي د هغې ور واچولو مخکې به پې عدالت اوس لګیایي شکون به پې وخي نو د دوی نه والو پار خطا دی. نو د هغه کې چې کوم کیس و توشاخانه کیس هغه د 11 جنوري پورې ملتوي شو. بل طرف د ملګرو نن د بیټ چې کومه د نښې حوالې سره کیس و ډېر زیات د پی ټي آی چې کوم ورکران دي نو هغوی په انتظار اول خو ګوره یو انسان ته کله یو کار حواله شي که نه نو هغه بیا د هغې ذمواري پوره اخلي. بیرسټر ګوهر علي صاحب نن عدالت ته تقریبا په 12:30 دی په 1 بجه باندې را رسېدلی دی چې کوم د عدالت کسان دي ججان دي یا نو هغه د بیرسټر ګوهر علي صاحب په انتظار زر کاره به پرېږدي چې کوم کار ضروري هغې له به ځي نو په هغې باندې د اوسه پورې چې کوم دلایل دي هغه شروع دا دی تقریبا 9 بجې دي
یا په کم 9 بجې دي د اوسه پورې هغه دلایل شروع او اخره کې په دې باندې خبره ودرېده چې یاره داسې چلې چې سبا به سپریم کورټ ته دا خبره ځي خو بیا هم هغه جج دومره وکړه چې یاره په دې کیس کې څه نشته موږ ورله ټایم ورکوو چې نن دا خبره ختمه کړو نو په هغې باندې بیا دلایل شروع شو چې کومه مکالمې شوې ده سره وروسته شریک کومه خو اخره کې فاینلي اوس چې کوم دی نو دغه فیصله راغله مخې ته چې سبا 9 بجې باندې به په دې فیصله راځي فیصله محفوظ شو اخره کې ورته بریسټر ګوهرعلي صاحب وایي چې یاره هر څه خو تا واورېد جج صاحب خو فیصله د سناوې کا جج صاحب ورته په جواب کې دا ویل چې یاره دا ډېر زیات خبرې دي په دې باندې به مونږ سوچ وچار کوو او په دې باندې به مونږ مخکې مزید کاروایي به سبا کوو او سبا به د دې فیصله سنا وهلې کېږي بل طرف ته ملګرو نعیم حیدر پنچوتا صاحب نن یو ډېر عجیبه انکشاف کړی دی د عمران خان صاحب په کیس کې چې یاره هر څه کمپلیټ شو په دې کې کال راغی سپریم کورټ ته چې کله سپریم کورټ ته کال راغلی نو مونږ یې بهر ته ولېږلو او په دې کې په عمران خان صاحب باندې دوی خپله کاروایي ودروله دا د دوی حالات دي وکیلان موجود نه وو په سپریم کورټ کې او دوی خپله کاروایي وکړه نو آئین او قانون چېرته چې د چا سره بس څه به ووایو نو چې د چا زوري به د هغه شوري دا به ووایو د جناب عمران خان صاحب سره چې نن د صحافیانو کمې خبرې شوي دي نو عمران خان صاحب ته دا خبره کوي چې یاره ته د نااهلۍ حوالې سره نواز شریف ته چې کوم لیول پلینګ فیلډ ورکړی شو نو د هغې حوالې سره عمران خان صاحب نه تپوس وکړی شو چې د دې باره کې څه وې نو هغه د نر بچی دی که نه سیده یو خبره کوي یو وایي د نااهلۍ باره کې زه ځکه څه نه ویم چې دا د سپریم کورټ فیصله ده د سپریم کورټ چې کوم هم فیصلې دي نو هغې کې زه څه نه ویم ځکه لندن پلین هغه مخ کېښی دی ولې پې ځان له مازغه خراب کړي یا پې نور وروره رڼۍ واچي ولې د عوام ګیا خوري ولې دوی نه پوهېږي دا چې کوم صحافیان دي دوی نه پوهېږي د دوی مازغه نشته چې عمران خان صاحب مخکې نه کومې خبرې کړې وې هغه 100% ټیک شوې نو بیا دې کې د سوالونو او د جوابونو څه ضرورت نشته هغه وایي بس سپریم کورټ باره کې زه خبره نه کوم دا یې ورته هم وویل چې یاره خپلې حوالې سره بس وایي چې آیا تا ته به انصاف میلاو شي او که نه نو په هغې باندې هم عمران خان صاحب ویل چې یاره په دې باندې هم زه څه جواب نشم درکولی چې ما ته به انصاف میلاو شي ځکه چې د هغه نه دغه غوښتنه کېږي چې به یې د دې اغیارو مخې ته سمله او چې کله یو سړي کې غیرت دی که نه عمران خان صاحب کې د پښتون رګونه دي نو هغه ورته ویل چې یاره د سپریم کورټ چې یاره ما ته بیا څه فایده راکړي او که نه د دې حوالې سره هم زه څه نشم ویلی بل طرف ته دا خبره هم وکړه چې یاره زما په مخالفینو باندې چې کوم کیسونه دي لکه دا نواز شریف دي دا شهباز شریف دي دوی باندې دا کیسونه ما نه دي لګولي دا د دې په دې باندې د ډېر وخت نه دي لکه د نااهلۍ چې کوم کیس دی نو دا عمران خان صاحب لګولی دا خو په ده د کم وخت نه دی او د تاحیات نااهلی و لکه د نه ختمېدونکي نااهلی و او جج صاحب وله فایزي صاحب وله داسې سیسټم برابر کو چې یاره هغه یو صحافي مې دا خبره هم کړې ده چې یاره کېدای شي چې فایزي صاحب پولینګ سټیشن ته پولینګ چې کوم ځای دی کوم ځای کې چې ووټونه اچولی کېږي کېدای شي فایزي صاحب د نواز شریف دپاره هلته هم لاړ شي دا حیات نااهلي دپاره بس توبه وباسه خو توبه به صرف نواز شریف وباسي بل چا دپاره د توبې دروازه نشته دا وګورئ دا عمرډار دی د ده د حالات وګورئ مړه د ده د حالات وګورئ غریب ګرځېدی نه شي حقه د عمران ریاض صاحب کار یې ورسره کړی دی هغه بیا هم په هغه خپله خبره ولاړ دی نو دومره په تکلیف کې غریب چې ګرځېدی نه شي خو دا تکلیف او دا ظلم چاته نه ښکاري دا زمونږ د پاکستان حالات دي د ګناه صرف دا ده چې دا د عمران خان سره ولاړ دی که د عمران خان سره نه وی ولاړ نو بس وروره بیا به سپین باز وی دته به وروره جیلایي هم ولاړه وی اکسلایي به هم ورته ولاړه وی پروټوکول به هم ورکړی کېدی هر یو څیز به برابر وی صرف په یو لفظ باندې چې بس ته عمران خان سره وفاداري مه کوه نو دا د دې حالات دي هغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هم ستاسو سره شریک کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې واس پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله